السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک کې. عزتمندو، یو ډیره افسوسناک واقعه را مخته شوې ده په پېښور پښتخره کې. بلال اقبال 15 کاله پس دوبۍ نه راغلو او د پولیس په جامه کې 3 کسانو ډیر بېدردۍ سره قتل کړو. عزتمندو، بلال اقبال 15 کاله په دوبۍ کې تیر کړل. خو ښایسته کاروبار به کولو چې څنګه د حساب له پېښور پښتخره ته راغلو، نو د پولیس په جامه کې 3 کسانو ډیر بېدردۍ سره قتل کړلو. بلال یې اخر په څه وجه باندې قتل کړو؟ کور والے اوس ډیر زیات فریاد کوي او په سرو سترګو باندې ژاړي. راځئ مینوالو، موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټالی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو، دا واقعه په پېښور پښتخره کې شوې ده چې د کرک سره تعلق لرونکی بلال اقبال 15 کاله پس د دوبۍ نه راغلو او د حساب له په لاره کې 3 کسانو د پولیس په جامه کې ډیر بېدردۍ سره قتل کړلو. بلال اقبال د ترانسپورټ کار کولو خو ډیرې پیسې ګټلې وې. د حساب له ځان له په کرک کې ښایسته غټ کور هم ساز کړی او د دوبۍ نه راغلو او په لاره کې د پولیس په جامه کې 3 کسانو قتل کو. کمې پیسې چې ځان سره وړې وې هغې هم ترېنه واخیستلې او دغه حساب له کسان تښتېدلي دي. بلال اقبال نه سپینه ګناه کړې وه او نه توره ګناه. 15 کاله په دوبۍ کې تیر کړل، نه چا سره خبره کړې وه په علاقه کې او د حساب له چې راغلو نو قتل شولو. کور والی اوس ډیر زیات په سرو سترګو باندې ژاړي او د انصاف غوښتنه یې کړې ده چې موږ ته دې ډیر زر تر زره انصاف میلو شي، ځکه چې بلال اقبال نه چا سره خبره اتره کړې ده. د حساب له ټول عمر یې خو په دوبۍ کې تیر کړو او د لږ ساعت دپاره خپل کلي ته راغلو او نامعلومه کسانو بېدردۍ سره قتل کړلو. الله تعالی دې بلال اقبال له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کور والے دې الله تعالی د زړه صبر وکړي. دغه ظالمان دې الله تعالی غرق او تباه کړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.